ضروري خبره رسول موږ تاسو د نوزری مکمل تفسیر د پوره چې نوزرا کې کم کم شیونه ضروری دي هغه درته ښایي خو مین سبق لامل اول نمبر مو په ویډیو کې خایله د حروف او د حالات د حروف ځکه چې حروف موږ نه پیژندلې نو موږ قرآن شریف نشو پیژندلی ځکه چې حروف خو ضروری دي چې حروف څه وي او څه مطلب یې دی او کومو ضروری الفاظ دي او په کومو حالتونو کې راتلی شي نو دا موږ مخکې ویډیو کړي ده په چینل کې پراته ده هلته لاړ شئ او ویې دویم نمبر ضروری سبق هغه چې کوم دی حرکات دي زبر زیر و پیش چې دا څنګه ویلی شي کم رقم جټکا حرف لا ورکولی شي لفظ دې څنګه جوړي نو دا ټوله طریقه مو په مین ویډیو کې ښایي دی دریم سبق ته موږ تاسو نن دی چې هغې ته تنوین وي تنوین څه ته وي تنوین ویلی کېږي دو زبر دو زیر و دو پیش لکه تاسو که قرآن شریف کې کتلي داسې چې دا یو حرف ته یې ډېر پوسه دا بل ټکی د لاندې دوه حرفونه وي دوه زبرونه یو دی په دې طریقه سره زبر پوس راځي دو زیر لاندې راځي دو پیش ټکی دې پوسه راځي څلورم نمبر سبق ته موږ جزم دی انشاءالله روانه ویک کې به موږ دغه ویډیو م اپلوډ کېږي نو خامخا یې کتلی شي او پنځم نمبر تجدید غړوندی ایخته موږ دغه درې څلور سبقونه د قرآن شریف د ناظري د پوره بیسک ضروري دي که چېرې موږ تاسو دا زده نه کړل نو پوه شئ چې قرآن شریف موږ لا نه زده که دا موږ زده کړل په دې باندې پوه شو خو به خود موږ ته ناظره زده دی سره د ضرورت دی بل شي څه شته ښه جي نن یې موږ پکې سبق دی هغه مین سبق کې موږ تاسو تنوین دی ځکه چې موږ حرکات ښایلي نو حرکات یې پوره به تاسو درومئ چینل کې به ویډیو مو تفصیل سره لکه څنګه موږ حرکات ویلي وو چې یو حرف درې ځلې ویلی کېږي یو حرف په درېیم باندې تو ته ترجمه ډېر کوي همدارقم دا دو زبر و دو زیر و دو پیش لکه حمزه باندې دو زبر دي نو ته ووایې چې حمزه دو زبر ان بس صرف ان وی تو ته ډایرکټ مونه که ته ووایې چې حمزه دو زیر ان مونه به درکړي اوس دا ان انو ان دا به زه سره د مو کې سټور کړي چې کله په قرآن شریف کې راغلی وي چې حمزه دو زبر نو تو ته ډایرکټ چې ان رویت شوی وي او که دو زیرو دي بیا تو ته ډایرکټ رویدېږي چې ان دی او که چېرې دو پیش وکړي نو بیا چې خود به خود تو ته یاد وي چې اون نو دا رقم د ټول حروف حمزه دو زبر ان حمزه دو زیر ان حمزه دو پیش اون ان این اون همدارقم با دو زبر بان با دو زیر بین با دو پیش بون بان بین بون او دلته یوه تجویدي خبره هم درته کوم چې کله دو زبر کې وي د کې غنه کېږي غنه څه ته وي څنګه ته اوس جوړه ته غنه وي دا بیا الګ ټاپک دی انشاءالله که مو ژوند وخت د باندې مختصر ویډیوګانې به جوړو او درته سره کوم نو بعد زبر بان بعد زیر بین بعد پیش بون بان بین بون دا مکمل دی همدارقم الف نه تر یې پورې د ټولو حروفو تاسو ځان سره سټور کوئ لکه دلته راغله عین دو زبر عن عین دو زیر عین دو پیش هون دا ټول دا رقم سین دو زبر سن سین دو زیر سین جین دو پیش سین سون همدارقم یا دو زبر یا دو زیرین یا دو پیشون یعنی نو دا مکمل دا 29 حروف چې کوم تاسو ته لیدی شي دا ټول به ته کوم چې کوم دا ګردان کوي و د گردان طریقه داسې دو چې اول دو زبر گردان بو کې همدا دو زبر ان با دو زبر بان با تا دو زبر تن سا دو زبر سن بیا به چې کوم دا مکمل پوره کړي نو ته به بیا داسې زده کړي چې ان بان تن سن خان دار هغې نه بعد به بیا د زیر دو زیر گردان وکړي چې با دو زیر بین با دو پیش بون تا دو زیر تین سا دو زیر سین سا دو زیر خین جیم به کې سکیپ شوی جیم دو زیر جین او دین دو پیش جون دا طریقې دا ټول بچی کې د زده کړه اوس دا مو اصول کې طور پر مو زده کړل مو په ګردان وکړلو مو په ذهن وخوړلو چې میم باندې دو زبر وشي من مین و مونوس چې په نون باندې وشي نان نین نون همدارقم ټول مو زده کړل اوس ګوره زبر زیر خو موږ ویلی نو زبر زیر او پیش مطلب ته موږ نن
شپږ سبقونه شو زبر زیر پیش دو زبر دو زیر او دو پیش او سره حروف چې حروف موږ پیژنو چې دا ح دا با دا چش کوم حرف ده نو دا دوه درې سبقونه د موږ نن ټول مشق کړو نو زه راکړم تاسو ته داسې نه وي چې یو سبق موږ شو نه چې کوم سبقونه دی ویلي هغه ټول مشق سره کوم ځکه چې تاسو ته یو دیږي چې ټول ته یو دیږي نو بیا به تا فایده ډېره کېږي لکه دلته دا یو حرف ته یو لفظ ده هغه راغلی دی اوس اول خو ما ته پته و چې دا سین دی ځکه چې درې نشانې دي مونږ ویلي چې سین داسې دي بیا مې ویلی و فا بیا مې ویلی و را بیا مې ویلی و تا دا خو مونږ اول سبق په اپلای کړو مونږ ته زده شو اوس هم دویم سبق ویلی و حرکات زبر زیر او پیش زبر و زیر و پیش کې مونږ ویلی و سین زبر سا چې باندې کله سین باندې زبر وشي نو سم ونویر کوي چې کله په فا باندې روشي نو فا ویر کوي چې کله باندې را باندې روشي نو راویر کوي نو صفا را نو صفا را ٹھیک شو اوس دې لکه تاسو ګورئ تا دو زیر تین خو مونږ وویلو زده هم کړو تا دو زیر تین نو سفراتین خپله په خود به خود جوړېږي چې کله مونږ خوري وکړو لږ محنت وکړو نو خود به خود بیا څه نظرات ایسا کېږي نو سفراتین دا رقم دلته بیدو خیدو جیم دی والف دی وریدو تیر خو یوه خبره در سره یاده وساتئ په یو ټکي باندې چې هر یو لفظ په هغه باندې زیر هم نه وي پیش هم نه وي دو زیر هم نه وي دو پیش هم نه وي هېڅ پې نه وي نه پې جزم وي نه پې تشدید وي نو هغه حرف په خپل ځای پرېږدي اگر چې د قاعدې اصولو موافق ویلی کېږي هغه څنګه ویلی کېږي هم دی خو تاسو دومره نه یو بلد نو زه درته څه ونه ښایم ایز لکه دلته مونږ ویلی و با زیر بې بې حاضر خې خې بې خې جیم زبر جا جا بې جا نو دلته الف دی نو دا الف باندې څه هم نشته دی چې نشته نو دې طریقه دا ده چې جیم الف زبر جا به وویلي د الف عمر ښایي او سوري په تاسو دا ما یو ایزلی را زبر را بې حجا را دا دو زیرتین بحجارة ایز خش خو یوه خبره در سره بله وکړو چې د الف بیا د لفظا معنا لري لکه دلته وګوره تاسو د جیم الف زبرجا خو دا بیا یو الف اوږدېږي لکه بحجارتین دا جیم لږ اوږد کوي لکه مطلب یو الف اوږدېږي لکه جا دومره لږ اوږدېږي دلته اوس بل حرف راغلی چې دا قاف دی دا را ده د الف دی د ٹھیک شوله ها جی دا قاف زیر کې شو کې را زبر را میم دو زیر مین چې شو مین مونږ دلته ویلی کرامین نو دا را لږه وګوس په ځکه چې الف دی اوس کرامین دارک ایز بل دی با زبر با راز برا تا دو زرتین با زبر با را زبر را زبر را با را تا دو زرتین تین دا ډېر حروف نه دا لږ خو مین قرآن شریف کې روسي دا تا ډېره یوز کېږي تا چې کوم نو ډېره زیاته یوز کېږي د دو زبر او دو پیش کې جیم زبر جا زا زبر زا جزا امزا دو زبر ان جزا زه تاسو یایو چې مخکې سبقونو کې دا حمزه خو موږ دلته چینج کړې وه موږ تاسو ته وایو چې کله په دې باندې حرف حرکات راشي هغه دو حرکات مطلب تنوین یا حرکات زبر زیر کوي نو دا حمزه ته چینج کېږي دا اسکیپ کېږي نو دا مور دل دا سین کله کله راتلی شي دا سیم کله کله خو نور یو ایکول ویلی شي دا هم حمزه ویلی کېږي دا هم حمزه ویلی خو چې کله په دې باندې حرکات نه وي بیا الف ٹھیک شو نو دا تاسو ایزلی شوه جزا ان دبل دی خا زبر خا الف زبر خا زبر خا یا هیڅ مشکل نه لري می زیر می یا زبر یا حا می یا تدو زبرتن حامیتن همدارا کمبل مثال یه دی دو پیش دی نو عین زبر با زیر بی دل دو پیش دون عابدون دو پیش چرته راغلی
نو را باندې چې دو پیش روشي نو څه معنی ورکوي رون نو دلته عابرون قدال پیش دال زبردنو عابدون وړي شي ٹھیک هر رقم یې ته چینجولی شي بیا چې کله ته پرې پوه شي نو بیا که ته د مشکل نه وي بل مثال دی ها الف زبر ها ها فا زیر فی فی زادو پہ زون چې شو خافیزون زادو پہ زون چېرته ویلی دی هغه دی موږ سره دلته همدا رقم ځوان نه یو مثالونه ولیکې د پوهې دپاره مثال کې ولیکې چې مثال کې ولیکې دو پیش دو زیر او دو پیش ولیکلو کاف را و میم په را کاف باندې مې دو پیش ولیکل او په را باندې دو زیر ولیکل میم باندې دو پیش را څنګه ویلی شي قاف دو پیش کون را دو زیرین قورین میم دو پیش مون قورین مون قورې مون نو دا ټول سبقونه تاسو یادولی دپاره به تاسو صرف او صرف یو کار کوئ نمبر 1 د دوو عملونو دپاره به تاسو صرف یو کار کوئ نمبر 1 چې کله د تاسو شرعي سوالات یا مسالې او دویم فضیلت والا اعمال وي یا اصلاحی بیانات یا دینه ما سوا ناظری کورس وي د حفظ کورس وي دا نور کورسونه به انشاءالله دغو دوو حال د تاسو دپاره صرف او صرف اسلامی بیانات چینل خلق نو دې نه مجبور ته به روشو سبسکرایب ووهئ چې دا دوې مسالې تاسو حل شي اوس یو سړی وي چې ما ته مشکله ده زه تاسو سره رابطه څنګه کوم نو د رابطې دپاره زه مې تاسو ته د وټساپ نمبر هم درکوم او د مو کانټیکټ نمبر هم ٹھیک شوله په هغه کې به تاسو ولیکو 03040134115 बिल्कुल मनोकारी मोहम्मद अमजद साहिब तमो सर्वेता कोले शे हाउ बिल्कुल तो सवाल जवाब इतमेलुई कमो व्हाट्सएप के अंदर तो वीडियो फॉर्म के का तो सवाल दूर के अंदर ठीक तो रोका मत इजाजत बल्ले वीडियो दर तक पूरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाह